السلام علیکم د شمال خبرونو سره زیم اکرم خان تاسو او یو ګوري شمال ریډیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی وزیر اعظم عمران خان د ادارو تقدس آئینی او سیاسي فریضه ګرځولې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د ریاستي ادارو احترام او تحفظ زمنګ آئینی سیاسي او اخلاقی فرض جوړیږي د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې زمونږ منصور د چا په اشارو نه چلیږي هغه ویلي چې د ګلګت بلتستان انتخابات الیکشن نه دی ریفرندم دی بلاول بوټو ګلګت بلتستان کې یو جلسه عام ته ویلي چې ډیر زر با موجوده وزیر اعظم رخصتو پاکستان کې د روزانه په بنیاد د کورونا کیسونو کې اضافه روانه ده حالات خرابېدو طرف ته روان دي په دا حق له وزیر اعظم عمران خان د کورونا مخنیوي حوالې سره د قومي رابطه کمیټې اجلاس راغوښتلی د پنجاب وزیر اطلاعات فیاض چوهان د خپلې عهدې نه لرې کړی شوی دی د هغه په ځای فردوس اجي اعوان د پنجاب معاون خصوصي اطلاعات مقرر شوی ده باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی کوټه کې نن بیان خپل هړتال ختم کړی دی چې تر مخه د کوټې پرایس کمیټې کوټه کې نن بیان د پاره د 250 ګرام روټي قیمت 60 روپۍ مقرر کړي پاکستان کې د کورونا وایرس دویم لهر جاری دی چې ورسره په 13 غنټو کې د کورونا وایرس نه 14 کسان په حق رسیدلي دي چې ورسره پاکستان کې د مړو ټوټل شمیر 6,000 یو کم 50 ته ورسېدو څوک به جوړیږي د امریکای را روان نوې صدر ټرمپ یا جو بایدن د فیصلې وخت را رسیدلی امریکا کې نن صدارتي انتخابات کیږي د پاکستانی وخت مطابق مازیګر 4 بجو نه د پولینګ عمل شروع شوی دی چې تر مخه به د امریکای نوې صدر ټاکلی شي کورونا وایرس د وجې یو بل ډاکټر په پنډې سیمچ کې په حق رسیدلی 55 کلن ډاکټر صادق حسین په کورونا رنز اخته کېدو نه وروسته هسپتال کې زیر علاج چې د کورونا وایرس د وجې ساه ورکړې او په حق رسیدلی د امریکای خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد د کابل یونیورسيټي حمله په حق لا ویلي چې دا وخت د یو بل خلاف د الزامات لګولو نه دی بلکې د امن لپاره یو ځای کېدل پکار دي د جنگ ختمولو لاره تلاش کول ضروری دي د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې په شپږ مقاماتو کې د ډزو پیښې رامخې ته شوي دي نتیجه کې د یو زنانه په شمول 3 کسان مړه شوي دي پولیس لخوا د ډزو په نتیجه کې یو حمله کوونکی هم مړه شوی تیر ورځ د ضلع پېښور پېشتخره علاقه کې د کور چت را پرېوتې په نتیجه کې پلار او 2 زامن په حق رسېدلي دي د یو زنانه په شمول د خاندان 15 کسان د ملبې لاندې هم ګیر شوي کوم چې ځایي اوسېدونکو خپل مدد په خپله د ملبې نه راویستلي سخت جوبل حالت کې هسپتال ته منتقل کړي تیر ورځ کابل کې په یونیورسيټي حمله شوې وه د حملې په نتیجه کې د مړو شمیره 25 ته رسېدلې په دغه موقع یونیورسيټي کې د ایراني کتابونو میله جاري وه چې 3 حمله کوونکي وسله په لاس یونیورسيټي ته داخل شول یو حمله کوونکي خودکش حمله کړې ده د پېښور ضلعي انتظامی کارخانو مارکیټ کې د تجاوزاتو خلاف اپریشن کړي ضلعي انتظامی د اپریشن په نتیجه کې په غیر قانوني توګه جوړ شوي 1550 دکانونه او کیبینونه راغورځولي پېښور کې د کسټم حکامو کاروایی کړې ده د یو سمګلر نه 15 لکه سعودي ریال خپل قبضه کې اخیستي کوم چې افغانستان ته سمګل کول د کسټم حکامو په تورهم پوله په دویمه کاروایی کې د یو سمګلر نه د 2 کیلو نه زیاته سونه هم برآمد کړې ده
برادر کې د واده زلمې د واده نه څو ورځې وړاندې په ټریفیکي حادثه کې په حق رسېدلې. د واده خوشحالي په غم بدله شوې ده. د حادثې ښکار شوی عرفان الله د چا تعلق چې د برادر ساوني سره ښودل شوی دی. د کوزدیر ګورنمنت ډیګري کالج ګل آباد کې د دریم منزل نه 20 کلن شاهان ولد نجیب الله را پریوته. د چا تعلق چې د ضلع ملکن تانی سیمې سره ښودل شوی دی. شاهان د کالج دریم منزل نه پر را پریوتو سخت جوبل شوی وو. چکدرې هسپتال کې ساه ورکړې. نن په ضلع باجوړ سیول کالونی جرګهال کې د انیت قلا تاجر برادری د حلف برداري تقریب وشو. څو ورځې وړاندې د انیت کلی بازار د تاجر برادری الیکشن عمران ماهر ګټلیو. نن یې په سیول کالونی خار جرګهال کې حلف برداري وشوه چې پکې د سوداګرو د تنظیمونو وسني او پخواني مشران، قومي مشران او سیاسي مشران په ګڼ شمېر کې شرکت کړي. په دا حقله د شمال ریډیو ریپورټ به هم د خبرونو حصه وي. د شمال ریډیو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو دا د خبرونو سره ټکی د خبرونو تفصیل خو د یو وړې د مینه رستو. کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 93.6 FM اوریدل شئ. د مین رستو یو ځل بیا هرکله اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان د ادارو تقدس عیني او سیاسي فریضه ګرځولې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د ریاستي ادارو احترام او تحفظ زموږ عیني سیاسي او اخلاقي فرض جوړیږي. هغه ویلي ادارې به د مخکې نه هم ډېرې مضبوطې جوړول وي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وزیر اعظم د ترجمانانو اجلاس کې ویلي چې د اپوزیشن په ادارو باندې ټولې حملې به ناکامه جوړولی شي. هغه ویلي چې د پاکستان وګړي به هیڅکله د نون لیگ او نور اپوزیشن ډلو په خبرو کې ناراضي او نه به ورسره ملګرتیا کوي، ځکه چې اپوزیشن ډلې د خپل کرپشن پټولو دپاره ملک ته نقصان رسوي. هغه ویلي حکومت په ډایلاګ یقین ساتي مګر هیڅکله به په احتساب سمجوته ونه کړي. وزیر اعظم د پی ډي ایم ډلو ته په هر فورم د جواب ورکولو هدایات جاری کړي دي. اجلاس کې پارټي کارکونانو وزیر اعظم ته د یا صادق خلاف د کاروي مطالبه کړي. وزیر اعظم ویلي چې پی ډي ایم د بھارت په اشارو چلیږي، هغوی د پاره کار کوي. وزیر اعظم ویلي چې د کرپشن کیس به عوامو ته ضرور خایو. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھټو زرداری ویلي چې زموږ منشور د چا په اشارو نه چلیږي. هغه زیاته کړې چې د ګلګت بلتستان انتخابات الیکشن نه دی بلکې ریفرنډم دی. بلاول بھټو ګلګت بلتستان کې یو جلسه عام ته خطاب کړی چې ډېر زر به موجوده وزیر اعظم رخصتوو. هغه ویلي چې کرپشن به ختموو خو وزیر اعظم کرپشن نشي ختمولی. دا ټول دروغ دي. بلاول بھټو ویلي چې پیپل پارټي د عوامو پارټي ده. د عوامو دپاره همیشه خپل خدمات جاری ساتلي. پاکستان کې د روزانه په بنیاد د کرونا کیسونو کې اضافه روانه ده. حالات خرابېدو طرف ته روان دي. په دا هکله وزیر اعظم عمران خان د کرونا مخنیوي حوالې سره د قومي رابطه کمیټې اجلاس راغوښتلی. وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې اجلاس کې به د کرونا قابو کولو دپاره سپارښات پیش کولی شي. د کرونا حوالې سره د وزیر اعظم معاون خصوصي برای صحت ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې اوس موږ په داسې مرحله کې یو که بر وخت فیصلې ونشي نو حالات خطرناک طرف ته تللی شي. هغه ویلي چې هر وګړي د پکار دی چې د کرونا ایسوپیز عملي کړي. د پنجاب وزیر اطلاعات فیاض چوهان د خپلې عهدې نه لرې کړی شوی دی. د هغه په ځای فردوس ایوان د پنجاب معاون خصوصي برای اطلاعات مقرر شوی ده. نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. فیاض چوهان سره به د محکمې قانونیز وزارت برقرار وي. وزیر کوآپریټیو مهر اسلم، وزیر جیل خانجات زوار وړایچ هم د خپلو څوکو نه لرې کړی شوي دي. فیاض چوهان ته د خپلې برطرفۍ پته نه وه
چې کله میډیا ترېنه تپوس وکړو نو پته ورته ولګېده او ډېر پریشان شو. کوټه کې نن بیانو خپل هړتال ختم کړی دی چې تر مخې د کوټې پرایس کمیټې کوټه کې نن بیانو دپاره د 250 ګرامه روټۍ قیمت 20 روپۍ مقرر کړی دی. نن بیانو د 14 ورځو نه جاري هړتال ختم کړی او تنورونه یې کولاو کړي دي. د نن بیانو په هړتال ختمولو د کوټې عوامو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده ځکه چې عوامو ته د هړتال له وجې ډېر مشکلات پیښ شوي. پاکستان کې د کورونا دویم لهر جاری دی چې ورسره په 13 غنټو کې د کورونا وایرس نه 14 کسان په حق رسیدلي چې ورسره پاکستان کې د مړو ټوټل شمیر 6,951 ته ورسېدو. 1,980 نوي کیسونه هم راپورټ شوي دي. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق ملک کې د کورونا فعال کیسونو شمیره 14,995 ته ورسېده. څوک به جوړیږي د امریکې را روان نوی صدر ټرمپ یا جو بایډن؟ د فیصلې وخت را رسیدلی دی. امریکا کې نن صدارتي انتخابات کیږي. د پاکستان وخت مطابق مازدیګر 4 بجو نه د پولینګ عمل شروع شوی دی چې تر مخه به د امریکې نوی صدر ټاکلی کیږي. امریکا کې د ټرمپ او جو بایډن ترمنځ د صدارتي څوکۍ دپاره سخته مقابله روانه ده. د پولینګ عمل جاری دی. کرونا وایرس له وجې یو بل ډاکټر په پنډۍ سیمچ کې په حق رسېدلی. 55 کلن ډاکټر صادق حسین په کرونا رنځ اخته کېدو نه وروستو هسپتال کې زیر علاج و. د کرونا وایرس له وجې ساه ورکړې او دنیا نه رخصت شوی دی. یاد دې وي چې ډاکټر صادق حسین د آزاد کشمیر د میډیکل اسوسییشن پخوانی صدر و. تیروز کابل کې په یونیورسټۍ حمله شوې وه. د حملې په نتیجه کې د مړو شمېره 65 ته رسېدلې ده. حمله کې 22 کسان ژوبل شوي هم دي. په دغه موقع یونیورسټۍ کې د ایراني کتابونو میله جاري وه چې 3 حمله کوونکي وسله په لاس یونیورسټۍ ته داخل شول. ډزې شروع کړې. یو حمله کوونکي خودکشي هم کړې ده. د فورسز په جوابي کاروایي کې د 6 غنټو مسلسل ډزونه وروستو باقي پاتې 2 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د کابل یونیورسټۍ حملې په نتیجه کې د نورو مرګونو هم امکان دی. د حملې ذمہواري داعش قبول کړې ده. د کابل یونیورسټۍ پیښې پاکستان مذمت کړي او په جاني نقصان یې د غم څرګندونه کړې ده. د امریکای خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد د کابل یونیورسټۍ حملې په حق لا ویلي چې دا وخت د یو بل خلاف د الزاماتو لګولو نه دی بلکې د امن دپاره یو ځای کېدل پکار دي. د جنګ ختمولو لاره تلاش کول ضروري دي. د کابل یونیورسټۍ کې 13 ورځ د حملې په نتیجه کې 25 کسان مړه شوي وو چې ډېر پکې طالب علمانو. داعش د حملې ذمہواري قبول کړې. د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې په 6 مقاماتو کې د ډزو پیښې رامخته شوي دي. نتیجه کې د یو زنانه په شمول 3 کسان مړه شوي دي. پولیس لخوا د ډزو په نتیجه کې یو حمله کوونکی هم مړ شوی. د اقوام متحده سیکرټري جنرال د ویانا حملې مذمت کړي او په مرګونو د غم څرګندونه کړې ده. د ویانا حملې په حق لا د امریکای صدر ټرمپ ویلي چې موږ د حمله کوونکو قابو کولو لپاره هر قسم تعاون ته تیار یو او همیشه لپاره به د یورپ سره مرسته جاري ساتو. د ویانا حملې په حق لا وفاقي وزیر برای انساني حقوق شیرین مزاری هم د افسوس څرګندونه کړې. تیروز د ضلع پیښور پیشتخره پاوکي نومي علاقه کې د کور چت را پرېوتې. په نتیجه کې پلار او 2 زامن په حق رسېدلي دي. د یو زنانه په شمول د خاندان 15 کسان د ملبې لاندې هم ګیر شوي وو کوم چې ځایي اوسېدونکو خپل مدد په خپله د ملبې نه راویستلی دي. سخت جوبل حالت کې هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړي. د پیښې په نتیجه کې د پلار او 2 زامنو په مرګ ټوله علاقه غمجنه شوې ده. 3 واړه حق رسېدلي خاورو ته سپارلي شوي دي. جنازه کې په ګڼ شمېر کې عوام موجود وو.
د پیښور ضلعي انتظامی کارخانو مارکیټ کې د تجاوزاتو خلاف اپریشن کړي. ضلعي انتظامی د اپریشن په نتیجه کې په غیر قانوني توګه جوړ شوي 1550 دکانونه او کیبینونه راغورځولي دي. د پیښور ضلعي انتظامی د تجاوزاتو خلاف اپریشن په نتیجه کې دا ګام اوچت کړي. پیښور کې د کسٹم حکامو کاروایی کړې ده. د یو سمګلر نه 15 لکه سعودي ریال خپل قبضه کې اخیستي، کوم چې افغانستان ته سمګل کول. د کسٹم حکامو په تورخم پوله په دویمه کاروایی کې د یو سمګلر نه د 2 کیلو نه زیاته سونه برآمد کړي. د کسٹم حکامو په دواړو کاروایانو کې ملزمان او گاڑی په خپل قبضه کې اخیستي. افغانستان ته د سمګلینګ کوشش ناکام جوړ کړي. بارتر کې د واده سلمې د واده نه 100 ورځې وړاندې په ټریفیکي حادثه کې په حق رسیدلې. د واده خوشحالي په غم بدله شوې ده. د حادثې ښکار شوی عرفان الله د چا تعلق چې د بردیر ساوني سیمې سره ښودل شوی دی هغه په حق رسیدلې. په حق رسیدلې عرفان الله اوس د دیني مدرسې نه علم مکمل کړی او د واده تیاریان یې جاري وي. دوستان ته د واده دعوت ورکولو دپاره شرینګل ته تللی و. شرینګل کې د تیز رفتار موټرسایکل حادثې له کبله سخت جوبل شوی و او بیا یې هسپتال کې ساه ورکړې. د پانی دنیا نه رخصت شوی دی. د واده خوشحالي په غم بدله شوې. د کوزدیر ګورنمنټ ډیګري کالج ګلاباد کې د 3 منزل نه 20 کلن شاهان ولد نجیب الله را پریوته. د چا تعلق چې د ضلع ملاکنډ تانی سیمې سره ښودل شوی دی. شاهان د کالج 3 منزل نه پر را پریوتو سخت جوبل شوی. چکدری هسپتال ته منتقل کېدو نه وروسته هسپتال کې ساه ورکړي او په حق رسېدلې. دا شمال لړو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو خبرونه به جاري وي، خو یې وړدمه شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. हाँ बच्चे गाले गाले तका एम्बुलेंस वांडी बीमारान पकीरी अस्पताल तवली. शाबाश बच्चे कله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کېدای شي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی. د شمال ریډیو د ولسی خدماتو څنګه لاره خواوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره.
उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा की दर दीवार हिला दो। माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़, शमाल रेडियो की नशरियात। कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा, शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए। तरक्की और खुशहाली की आवाज़, शमाल रेडियो की आवाज़। शमाल रेडियो 98.6 FM। अस्सलामुअलैकुम, ज़ैम वहीद खान او تاسو اورئ د خپل خوخي ریډیو شمال ریډیو ګرانو مینوالو. شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسختن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم او رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون ولس د سپېڅلو مشرانو په اړه کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروګرام واورئ او د خپل پرون، نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشاله، مینې، رورولۍ او پښتونولۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل ولس بیدار کړئ. زمونږ اواز ستاسو اواز. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 094222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 094222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM.